قصه داسې شاملوم چې نننۍ سبق آموز قصه چې کوم ده دا د یو تصویر نگار تصویر جوړونکي د هغه د یو قابل شاګرد ده چې یو تصویر نگار و، یعنی کوم ته چې تصویر جوړونکی وای او دغه تصویر نگار ډېر زیات یو قابل ډېر تکړه شاګرد و. د هغه په باره کې د نننۍ سټوري ده، نننۍ کهاني هم د هغه په باره کې ده. دا قصه د یو تصویر نگار ده او دغه تصویر نگار ډېر زیات یو قابل تکړه شاګرد ورسره. نو دغه تصویر نگار چې کوم دی دا ډېر زیات لوی یو غټ او ډېر جانه پهچانه معلوم تصویر نگارو داسې و چې هر ځای کې معلوم و، هر چاته پته وه چې دا تصویر نگار دا ډېر زیات قابل دی، تکړه دی، تجربه کار دی په تصویر جوړولو کې. او دغه تصویر نگار څنګه چې دغه قابل تکړه و، نو دغه شانتي هم دغه تصویر نگار یو قابل او تکړه شاګرد و چې ډېر زیات قابل و، ډېر زیات تکړه و. دغه شاګرد یو ورځ سوچ وکړو او استاد ته وی چې استاد داسې کار وکړه چې ماله اجازت راکړه او چې ته ماته اجازت وکړي نو هله به زه دا کار چې کوم دی دا به کومه، ستا د اجازت نه بغیر دا کار نه کوم، خو چې ته تر څو پورې اجازت نه وي کړې نو هغه پورې نه کوم. نو استاد هم حیران و چې دا کوم زما قابل تکړه شاګرد دی، داسې څه کار به وي چې دا شاګرد د هغې اجازت غواړي او اجازت یې د څه غوښتو، ورته وایي چې استاد زه یو غټ تصویر جوړول غواړم چې له ټولو نه ډېر زیات غټ وي او محنت هم پې ښه ډېر کومه، خواري هم پې ښه ډېره کومه او دغه تصویر بیا د خلکو مخې ته ږدمه، په کوم ځای کې ډېره زیاته ګڼه وي، یو بازار ګورم، یو چوک ګورم او دا تصویر هم په هغه ځای کې ږدمه او دا تصویر د خلکو مخې ته ځکه ږدمه چې دا خلک مونږ ته ووایي چې آیا زمونږ په تصویر جوړولو کې څه کمی شته دی که نه، مونږ چې کوم تصویران جوړو آیا په دې کې چېرته کمی خو نه وي، دا د خلکو خوښیږي او که نه خوښیږي، څوک پکې څه نقطې راوباسي که نه راوباسي. او بله پکې دا خبره هم وشي چې ما ته به د خپل هنر پته ولګېږي چې زه څومره هنرمند یم، ما څومره ټایم چې ستا سره تېر کړو ما په دې کې څومره هنر چې کوم دی هغه زده کړی دی او څومره زه قابل یم، څومره زه تکړه یم. نو دا به ما ته په خپله باندې پته ولګېږي، زه به خپله پریکټیکل باندې چې کوم وي دا کار به وکړم. نو کله چې استاد دا خبره واورېدله د شاګرد، نو استاد یې ورته وویل چې ټیک ده زه درله اجازت در کومه، بس ته چې تصویر جوړ که او چېرته چې هم دی بلکل هغه ځای باندې کېږده چې ستا خوښه وي او ته جوړې. کله چې استاد د طرفه دغه شاګرد ته اجازت میلاو شو، استاد یې وله اجازت ورکو، نو شاګرد چې کوم دی هغه ډېر زیات خوشحاله شو. شاګرد یو غټ تصویر چې کوم دی هغه جوړ کو او ښه ډېر زیاته خواري پې وکړله، محنت یې پې وکړو او هغه تصویر چې د ټول نه ډېر زیات غټ تصویر، د ټول نه ډېر زیات ښکلی تصویر، همدې شاګرد کوشش دا وکړو چې زیات نه ښکلی غټ تصویر جوړ کړم، هماغه شانتې وکړله. او کله چې دغه تصویر جوړ کو، دغه تصویر یې تیار کو، نو دغه تصویر یې بیا ویوړو، دا تصویر یې په یو غټ چوک کې کېښودو چې چېرته خلک ډېر زیات و، چېرته خلک ډېر زیات تلل راتلل، هم په هغه ځای باندې دغه تصویر کېښودو. چې تصویر یې کېښودو نو تصویر سره لاندې یو قلم هم کېښودو. اوس به تاسو وایئ چې آیا د شاګرد د لاندې قلم د څه دپاره کېښودو؟ تصویر خو جو خلکو کتلو دپاره کېښودو چې خلک یې ویني، خو ورسره دا قلم یې سره کېښودو، دا یې ورسره د دې دپاره کېښودو او ورسره لاندې هم لیکل، په دغه تصویر لاندې ورته ولیکل چې په دې تصویر کې که څه هم کمی وي نو تاسو ته د کم قلم چې ورسره خواته پروت دی په دې باندې تاسو ګول دایره تاو کړئ، د هغه ځای نه په کوم ځای کې چې د تصویر کې غلطي پکې وي، د تصویر غلط وي، نو تاسو د دې نه کرښه تاو کړئ، نشان پې ولګوئ. څو ورځې پس چې کله دغه شاګرد هم دغه تصویر دپاره واپس لیدو دپاره تلو چې ورشه تصویر وګورم رای وړم چې څو ورځې تېرې شولې او تصویر باندې چا څه نشانات لګولي دي که نه دي، ما چې کوم تصویر جوړ کړی دی په هغې کې څه کمی شته دی که نشته دی. نو چې کله شاګرد تصویر د راوړلو دپاره لاړې او ویې کتل نو تصویر کې داسې یو ځای نه و چې په هغې باندې نشان نه و، هر یو ځای باندې نشان لګېدلی او ټول تصویر هغه د نشانونو نه ډک شوی و. نو داسې یو ځای پکې چا پرېښودی نه و چې هغه بغیر د نشانه وي.
نو شاګرد چې دغه تصویر ولیدو ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات مایوسه شو چې هغه تصویر چې ما په ډېره زیاته خواري کړې وه، ما په ډېر زیات محنت کړی و او ما په دومره ستړې کړې وه، دومره ټایم مې پې خراب کړی و، هم په هغه تصویر باندې داسې ځای پکې نشته دی چې پکې د نشان لګولو والا خالي ځای پکې چا نه دی پرېښی، هر ځای باندې نشان لګېدلی دی او تصویر چې کم دی هغه ټول د نشانونو نه ډک شوی دی. شاګرد خو چونکې ډېر زیات خپم شو، مایوس هم شو، ځکه چې دا اولنی ځل و شاګردۍ کې و، په اولني ځل یې هغه خپل دغه چې کم دی خلکو مخې ته کېښودو او په اول ځل باندې ورته پته لګي چې آیا دنیا کې چې کم خلک ژوند کوي دا خلک څنګه دی، آیا دې خلکو کې تنقید ډېر دی که اصلاح پکې ډېره ده. نو شاګرد خو چونکې ماشوم و په اول ځل باندې و، خو استاد خو چې استاد و هغه باندې خو دا حالات تېر شوي و، هغه خو دا حالات کتلي و، هغه دا ټولې حالات چې کوم و هغه په ده باندې راغلي و. کله چې دغه شاګرد تصویر راوړو خپل استاذ ته، استاذ وکتو نو استاذ ورته تسلي ورکړله، استاذ ورته هغه اطمینان چې کوم دی هغه ورکو، تسلي وله ورکړله او ورته ویل چې داسې کار وکړه چې دا کم تصویر چې دی جوړ کړی دی همدغه شانتي یو بل تصویر جوړ کړه، دغه شانتي غټ څنګه چې په دې خواري کړې، څنګه چې په دې محنت کړې، هم چې بالکل د ده په شانتي د ده پکې د ده نه پکې مختلف څه وي نه، خیر که لږه کمي پکې وي خو چې د ده نه پکې زیاتې نه وي، هم د ده په شانتي تصویر وي او دغه شانتي تصویر جوړ کړه. دا اولنی تصویر چې تا کم ځای هم کېښودی و هغه ځای ته ویسه دا تصویر او دا به هم هلته کېدي، ورسره به لاندې دقه کم لیکل چې د اولني تصویر سره کلي و همدغه لیکل به ورسره وکړي او ورسره به هم دغه قلم هم کېدي، دا کم قلم چې د دې بل تصویر سره ایښودی و. نو شاګرد همدغه شانتي وکړله او دغه شانتي تصویر چې کم دی هغه جوړ کو، ښه غټ تصویر یې جوړ کو او دا تصویر دا یې بیا ویوړو هماغه ځای باندې کېښودو، خو دې ځل ورته استاذ په لیکلو کې لږه شانتي تبدیلي ویلې وه چې لږه شانتي تبدیلي پې وکړه، لیکل پې وکړه هم په هغه ځای باندې، خو په هغه لیکلو کې لږه شانتي تبدیلي راوله. نو هغه تبدیلي څه وه چې دغه استاذ ورته وویې شاګرد ته چې په دې تصویر کې ښودلو کې کم تصویر چې ته جوړی کم ځای کې ږدي، کم چې مخکې جوړ کړی و مخکې پې دا لیکل کلي و چې په دې تصویر کې په کم ځای کې کمی نو په هغه ځای باندې نشان ولګوئ، خو دې ځل به پکې لږ شانتې په دې خپلو لیکلو کې صرف او صرف بدلون وکړي او دا الفاظ چې کوم دي دا به د لږ شانتې پکې بدل کړي. نو استاذ ورته ویل چې دې ځل به پکې ولیکي او شاګرد پې هم هغه ولیکل څه چې ورته استاذ ویلي چې تصویر کې څه کمی وي نو تاسو یې صحیح کوئ، که په تصویر کې زمانه څه کمی شوی وي داسې څه ځای زمانه پاتې شوی وي چې هغه تاسو ته غلط ښکارېږي نو هغه ځای تاسو صحیح کوئ، خواته ورسره قلم پروت دی په دې باندې ټیک کوئ چې زه را روان تصویران هم دغه شانتې جوړوم. بیا نو چې کله شاګرد پې دا جمله ولیکله چې په تصویر کې څه کمی وي دغه تصویر دغه کمی چې هغه پوره کوي دغه تصویر تاسو صحیح کوي، همدغه تصویر دغه یې ویوړو هم په هغه زوړ چوک کې کېښودو، په هغه زوړ ځای باندې ورسره قلم هم په هغه ځای باندې کېښودو او چې کله شاګرد ته واپس رالی څو ورځې پس شاګرد بیا ځي بیا ګوري چې آیا تصویر کې به څه بدلون راغلی وي که نه، تصویر کې به څه چینجز کلی وي که نه، چا به پکې څه کمینې خامینې کوم چې زما په اولني تصویر کې وي نو هغه به پکې خلکو واپس ختمې کلي که نه، هماغه شانتې تصویر به پروت وي، چا به پکې خامینې کمزورینې چې پکې وي تیر تصویر کې خلکو ته کرښې تاو کلي وي نو هغه به هغه شانتې وي که نه چا به پکې پوره کړي وي. نو چې څو ورځې پس دغه شاګرد دغه تصویر کتو دپاره راوړلو دپاره لاړې، په تصویر باندې څه ځای کې د قلم اړولو سره نشان و هم نه، نشان پې ځکه نه و چې اوس یې پې لیکلي و که په تصویر کې څه کمی نو تاسو یې صحیح کوئ، په دې وجه پې یو نشان هم یو لکیره پې د قلم هم نه وراښکلی شوي او مخکې چې په دې تصویر کې څه کمی وي نو نشان پې ولګوئ، په هغه وخت کې پې ځکه په تصویر باندې بلا شمېر نشانات مو هغه راغلي و، دې ځل پې دغه د قلم دغه نشان دغه کرښه دغه لکیر ځکه نشته چې دې ځل په تصویر باندې لیکلې شوي جمله بدل ده، دې ځل په تصویر باندې لیکلې شوي الفاظ کوم دي هغه بدل دي. نو چې کله شاګرد وکتو چې په تصویر باندې یو نشان هم نشته دی، چا پکې هم څه بدلون نه دی کلی، چا پکې هم څه ځای چې کم دی په هغه باندې کرښه نه ده راښکلې چې تصویر یې لږ شانته کې ټیک کلی وی،
نو استاد خو ډېر زیات هوښیار و، ځکه شاګرد ته داسې جمله وښودله چې داسې ولیکه. دا د دې دپاره چې دا شاګرد چې کوم دی دا حوصله ونه بېلي، دا شاګرد دا مایوسه نه شي، دا شاګرد دغه خپل همت ونه بېلي. نو دغه دپاره به دغه جمله ولیکله او استاد ته پته و، ځکه چې په هغه باندې دا حالات تېر شوي وو چې دا خلک خو په دغه باندې نشانات لګولی شي چې کله ورته نشان وي، خو چې کله ورته د صحیح کولو وي نو تصویر ته څوک ګوري هم نه. خو دغه شاګرد چې کله دا ولیدل چې دې ځل په تصویر باندې چا څه نشانات نه دي لګولي، نو ډېر زیات خوشحاله شو چې آیا زما په تصویر کې څه کمی نشته دی، ځکه که څه کمی پکې وي خو دې ځل به چا غزې پوره کلی وي، غزې به صحیح کلی وي، خو جو تصویر چې مې کم جوړ کلی دی نو دغه بالکل خټیک دی، ښه ښکلی دی، خلکو خوښ کو. نو ډېر زیات خوشحاله و. خو بیا دلته دا سوچ هم ذهن کې و، دا سوال هم په ذهن کې پروت و چې آیا تصویران دواړه یو شانتي وو، په هغه باندې ولې نشانات ولګېدل، په دا باندې ولې نشانات چې کوم دی هغه ونه لګېدل. دلته شاګرد د استاد نه پوښتنه هم کوي چې دا چل څه دی، ولې داسې کیږي، او دا خلک چې په اولني تصویر باندې نشانات لګولي نو په دې دویم تصویر باندې ولې نشانات ونه لګول. د دغه سوالونو جوابونه چې دغه به هم په دې قصه کې پراته دي، د دې قصې چې کم مطلب دی کم مقصد دی هم په دې کې دي چې په اولني تصویر باندې نشانات ولې لګیږي، په دویم تصویر نشان ولې نه لګیږي. هلته چې الفاظ بدلیږي او کله چې الفاظ بدل شي نو بیا څه کېږي چې الفاظ د بدلولو سره زمونږ هغه دننه کم چې دغه چې دی هغه هم بدلیږي، ځکه چې یو سیټ ته کار سمول دي او بل سیټ ته کار رانول دي. نو هغه دغه تصویر چې کله ویوړو او دغه تصویر هم په دغه چوک کې کېښود، اولنی تصویر جو دا په خپله باندې جوړ کړی و، په خپله طبع باندې وړی. د استاد سره په دې کې مشوره نه وه چې زه دا تصویر جوړوم او د تصویر باندې داسې لیکل، اجازت خو ته اخیستی و خو دا لیکل پې نه و چې استاد زه پې داسې لیکل کومه. نو دغه یو دا خبره وه. بل دا خبره وه چې استاد ورله جواب څه ورکړو. جي استاد کله چې شاګرد ته تپوس وکړو چې استاد دا څه چل دی، و اول تصویر هم و دویم تصویر دواړه یو شانتي دي، یو باندې نشانونه په بل باندې نشته دی، چل څه دی، وجه سره خلک ولې داسې کوي. نو استاد ورته جواب ورکړو چې دا د خلکو فطرت دی، دا د خلکو فطرتي عمل دی چې په خلکو کې خامینې ګوري، څومره خامینې هغه د خلکو بهر کوي خو په خلکو کې خوبینې نه ګوري. ستا خوبي چې کم دغه نظر انداز کوي، ستا خوبي ته نه ګوري، خو ستا چې کومه خامي ده نو هغه را بهر کوي. تا کې به یو خامي وي، سل به پکې خوبینې وي، دغه سل خوبینې په تا کې ختموي، دغه سل خوبینې ورکې شي او دغه یو خامي چې کم ده دغه په تا کې را بهر کړي، دغه یو خامي چې کم ده دغه په ګوته کوي، دغه ته ګوري. او دا ده چې د خلکو د اصلاح کولو هغه صلاحیت چې کم دی هغه پکې نه وي چې د خلکو اصلاح وکړي، او د دې سره سره د خپل ځان هم اصلاح نه کوي، د خپل ځان د اصلاح صلاحیت پکې نه وي. نو دا صلاحیت چې کم دی دا ډېر زیات کمو خلکو کې دی چې نور خلکو اصلاح وکړي، په بځای د دې چې نور خلکو باندې تنقید وکړي نو هغوی کم دی هغوی اصلاح وکړي. او دا ده چې د خلکو غیبتونه چې کم دي دا مه لټوئ، په خلکو کې عیب مه ګورئ، په خلکو کې کله هم د غیب لټولو کوشش مه کوئ. کله هم چې په یو بل انسان کې د غیب د لټولو کوشش کوئ په هغه کې عیب ګورئ نو اول لږ ځان ته سوچ وکئ، اول د ځان سره احتساب وکئ، اول خپل ځان ته وګورئ، نو بیا په نورو باندې تنقید کوئ، په نورو کې عیب ګورئ، د نورو هغه خامینې چې کوم دي هغه په ګوته کوئ. او د دې سره خپله اصلاح چې کوم ده دا ډېر زیاته لازمي ده چې هر سړی خپله اصلاح ده وکړي. او دا ده چې کله هم د بل عیب لټې نو د دې نه مخکې اول په خپلو عیبونو باندې لږ شانتې نظر وکړه، خپلو عیبونه چې کوم دي په هغې باندې لږه نظرثاني وکړه، نو بیا کولی شي چې نورو غیبونه چې کوم دی هغه ولټې. او د دې سره جي دا چې کله هم تا ته استاد یو خبره کوي نو دغه استاد په خبره کې به حکمت وي. مشران د ته خبره کوي نو په کار ده چې د مشر خبره ومنل شي، د مشر سره د هر کار مشوره وشي. کم یو کار هم کې نو بغیر د مشره بغیر د مشورې نه یو کار هم چې کم دی هغه مه کوئ. او دا ده چې د خو خلقو په خو خبرو باندې عمل وکړو. کوم خلک چې ښې خبرې کوي څومره هم ښې خبرې دي په هغې باندې مونږ جي عمل وکړو او دغه په خپل ژوند راولو. نو دغه خو جي دغه قصه وه چې د سره شامل کړې وه نننی پروګرام کې، دغه مو سره خپل نظر چې کوم دغه پې د سره شریک کړو.